چې ته په سټیج باندې خېدي او ورکرو ته مطلب د کنزل ویل کې مرتد وته وې ښاګې وته وې ته ماته په سوشل میډیا باندې خزم چې دینو لګیاري مونږ ټول لګیا نه یو په سوشل میډیا باندې تاسو مشران یې پکار تاسو میدان ته راوځئ یاره دا ورکر دی او دا مطلب د پارټۍ اساسه نه پارټۍ اساسه اوس د پارټۍ اساسه شوه چې ته په سټیج باندې هغو کنځي هغو ته بدې ردې وې او چې کله به تاسو تکلیف راشي بیا تاسو ته ورکر یاد شي خو چې کله تاسو په مزو کې نو بیا تاسو ته ورکر نه یادو پیرون دپاره چې څنګه الله پاک موسی پیدا کړو نو داسې په دې دنیا کې کوم څوک چې د هغه خوی کوي د هغې لپاره باقاعده د سر د پاسه وي سري څنګه چې په بریکوټ کې زمونږ د کی پی کې وزیر اعلی راغلی و هغه لوټې موټې کولې نن هغه لاړو نو نن په کار چې د انصاف وکړي او دا کم کسان چې لاړو دی هغو ته لوټې ووایي که نه که د ذاتي د دې ورکرو سره څه دښمني وه چې دوی ته اسمبلی ته رسولې دوی ته عزت درکړی دوی ته اوټ درکړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شاوسین باچا تاسو ته مخاطب یم. دا ویډیو ول وګورئ د هغې نه وروسته بیا زه تاسو سره په دې ویډیو باندې مختصر خبرې کوم. السلام علیکم. زه ډاکټر امجد پاکستان تحریک انصاف صوبائی نائب صدر سابقه صوبائی وزیر تاسو ټول کې پی پښتنو ته مخاطب یم او خاص کر بیا د ملکنډ ډیویژن او د سوات چې څومره د پی ټی آی کارکنان دي ټایګرز دي هغو ټولو ته مخاطب یم چې انشاءالله دا څومره خلک چې د پی ټی آی نه روان دي په دې باندې په پی ټی آی باندې هیڅ اثر نه پرېوځي. د پی ټی آی اصل اساسه چې دا هغه د پی ټی آی ووټر او سپورټر دی. که یو سړی په څومره غټه عهدی او هغه د هغې عهدې لحاظ نه کوي او خپل اصلیت ظاهروي نو دا هغه کمزرفي او دا هغه کمزوري ده. په دې باندې په خان صاحب باندې په پی ټی آی هیڅ اثر نه پرېوځي. انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي هغه ټول متحد دي هغه متفق دي هغه د خان صاحب په آواز باندې لبیک وایي. مونږ د خان صاحب شانه به شانه ولاړ یو. مونږ د 27 سال نه د خان صاحب سره ولاړ یو او انشاءالله چې څومره زموږ زندگی ده د خان صاحب دا سوچي فکري د خان صاحب دا نظریه مونږ به د خان صاحب سره یو او انشاءالله زموږ نه بره پالټي شته او نه مونږ بلې پالټۍ ته تلو والی یو چې څومره د جیلونه ته مونږ لیږي څونه په مقدمې په مونږ باندې کې څومره چاپی وهي انشاءالله د هغې سره زموږ ایمان نور مضبوطیږي او انشاءالله د خان صاحب سره به ولاړ یو. والسلام. دا ویډیو تاسو وکتله بالکل د دې خبرې سره زه متفق یم او ښه خبره ده چې سړی د خپلې پالټۍ د خپل لیډر مطلب د په هغه باندې فخر کوي او د هغه سره اوږه په اوږه وردېږي. بل طرف ته که تاسو سوچ وکړئ نو په دې کې دوی یو خبره کړې ده د چېرې د پالټۍ نه کم کسان لاړ شي نو په پالټۍ باندې اثر نه پرېوځي. په پالټۍ ولې اثر نه پرېوځي؟ د دې مقصد دا دی چې ستاسو سره د ورکر یا مطلب په یو عهده باندې یو کس وي د هغه ستاسو سره حیثیت د هغه نشته. لکه دا خبره نه ده پکار چې یو پالټۍ نه یا ورکر لاړو یا یو عهدهدار لاړو او په پالټۍ سره اثر نه پرېوځي. باقاعده په پالټۍ باندې اثر پرېوځي. څنګه چې د یو فیملي نه یو کس مطلب د وفات شي نو په فیملي باندې څومره اثر پرېوځي څومره سړی خفوي. یو خو دا خبره دي خبرې زه ملګرتیا نه کوم چې د پالټۍ نه هر څوک لاړو که هغه عهدهدار دی که هغه یو ادنا ورکر دی خو د هغه عزت پکار دی په هغه باندې پالټۍ بالکل کمزوري کېږي. دویمه خبره دا ده چې څنګه چې په بریکوټ کې زمونږ د کی پی کې وزیر اعلی راغلی و هغه لوټې موټې کولې نن هغه لاړو او بیا زمونږ د علاقې ایم پی ای چې کوم نو هغه به هم د نظریاتي ورکرو ته لوټې کول. نن به زه ده ته دا ووایم که د انصاف د تبدیلۍ او د میرټ خبره کوي د پالټۍ ته په دې بحث راغلی نو نن په کار چې د انصاف وکړي او دا کم کسان چې لاړو دی هغو ته لوټې ووایي که نه که د ذاتي د دې ورکرو سره څه دښمني وه چې ته په سټیج باندې خېدي او ورکرو ته مطلب د کنزل ویل کې مرتد وته وې ښاګې وته وې او لوټې وته وې. نن چې دا کم کسان ستاسو نه لاړه چې هغه د وزیر اعلی هم دی په هغې کې تکړه تکړه کسان دي را بل پرویز خټک چې هغه هم د کی پی کې وزیر اعلی پاتې شوی نن هغه لاړو. نن زه دوی ایم پی ای ته وایم د پی کې 5 دی که پی کې 6 دی ایم پی ای ته زه وایم چې ته مې رباني وکړه په دې سټیج باندې هغه الفاظ د دوی لپاره هم استعمال کړه کوم الفاظ چې تا د دې ورکرو دپاره استعمال کړي دي او د هغه ورکرو چې دوی ته اسمبلی ته رسولې دوی ته عزت درکړی دوی ته اوټ درکړی. نن چې ته راپاسې په سټیج باندې هغه کسانو ته هغه الفاظ استعمال کړي کوم چې تا د نظریاتي ورکرانو ته استعمال کړی دی. موږ بیا ومنو چېرې ته په حقه یې. نن ته د ورکر خبره ولې کوې لکه چېرې دا ورکر دی او دا مطلب دی د پالټۍ اساسه نه د پالټۍ اساسه اوس د پالټۍ اساسه شوه
چې ته په سټیج باندې هغو کنځې هغو ته بدې ردې وې او چې کله به تاسو تکلیف راشي بیا تاسو ته ورکر یاد شي او چې کله تاسو په مزو کې نو بیا تاسو ته ورکر نه یادو بیا تاسو په هوا باندې ګرځئ نو مهرباني وکئ زه نور کسانو ته ووایم که سبا بل څوک دې مقام ته ورسي نو پکار ده چې هغه دا وګڼي چې یاره دې مقام ته زه دې ورکر ورسولی یم دې غریب عوام رسولی یم پکار دې خلکو له عزت ورکړي د ځانه پیرونیت نه کوي د پیرون اخوی نه کوي لکه د پیرون دپاره چې څنګه الله پاک موسی پیدا کړو نو داسې په دې دنیا کې کوم څوک چې د هغه خوی کوي د هغې لپاره باقاعده د سر د پاسه وسري نو د هغې لپاره هم الله پاک څه نه څه داسې په یو شکل کې مطلب د انسان راپاسئ لکه څنګه چې نن تاسو ګورئ د کم حالات دي د دو هغه تکبر نن دو ناست دي دا کم حالات شوي دي پکار ده چې دو راپاسي او خاص عام چې دی جلسه وکړي د دې خبرو خلاف اواز پورته کړي که نه ته ما ته په سوشل میډیا باندې ښځې هم چې دی نو لګیا دي مونږ ټول لګیا نه یو په سوشل میډیا باندې تاسو مشران یې پکار تاسو میدان ته راوځئ دا ورکر به راوځي نو تاسو چې دی نو پټ ناست یې او زر چې دی نو دغه وکړئ دا ویډیو وکړئ یا مقصد دا چې پوسټ شیر کړئ دا خبره نه ده خبره دا قرباني غواړي تبدیلي انقلاب چې دی دې لپاره قرباني پکاري او قرباني دا نه ده چې ته په ګوټ کې دننه ناستې څوک یو خوا تښتېدلي څوک بل خوا تښتېدلي څوک وایي زه نه وي کومه څوک وایي یو باندې کوي بله باندې کوي تاسو د ویزې چې اخیستې دي د بهر ملکونو چا پکې د اسټرالیا اخیستي چا پکې د کینیډا اخیستي دي دی هم د دې وخت دپاره اخیستي دي که نه ستاسو که هلته کاروبار یې نو ته اوس هم کاروبار دی د سو پکې کاروبار هم دی اوس چې دی تښتېدلي هم دي حقه خبره کوئ او بیا زه ورکرو ته دا یو خبر کوم چې برای مهرباني دا خبره مه کوئ چې عمران خان ډکې ور دی نو موږ به ډکې ملګرتیا کوو نه عمران خان چې تکړه سړی ور دی عمران خان چې مخلص سړی ور دی موږ به هغه سړي له ووټ ورکوو دا خبره کوئ دا خبره مه کوئ لکه دا څنګه چې راوردېدلي وو له وتښتېدل وسو داسې کسان له ووټ څوک ولې ورکوي لکه او مخلص او صحیح کس چې دی نو هغه عمران خان نه پیژني هغه د علاقې عوام پیژني زما په علاقه باندې چې یو ایم پی ای امینې له ټکټ ورکړی شي هغه زه پیژنم که هغې عمران خان زما نه ښه نه پیژني پکار ده چې عمران خان هم دې لپاره یو ټیم جوړ کړي او پکار ده چې دا ورکر متحد شي او په دې خبر باندې وردېږي چې موږ به هغه کس له ووټ ورکوو کم کس چې د دې عوام سره د دې پاکستان سره مخلص وي غل نه وي دروغجن نه وي تکبر پکې نه وي دوکهباز نه وي پراډي نه وي کرپشن نه کوي ډېره مننه ښاد آباد اوسئ که په خبرو کې څه کمی زیاتې شي د هغې زه بخښنه غواړم په الله وسپارم د الله په امان